بسم الله الرحمن الرحيم إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل اور یاد کی آغا وقت چې ابراهیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام د بیت الله شریف بنیادونه ایښدل. ربنا تقبل منا ایز مجرب از مجرد قبول کې دا بیت الله تعمیر انک انت السمیع العلیم بشک تا اوریدونکی اور علم والا ہے. ربنا ایز مجرب وجعلنا مسلمین لک مجدوالا فرمانبردار جوړ کې ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اور زموږ په اولاد کې هم یو داسې امت جوړ کې چې هغه ستا فرمانبردار وي. وارنا مناسکنا اور موږ ته د خپل عبادت طریقې را زده کې وتب علینا اور زموږ دعا توبه قبول کې انک انت التواب الرحیم بشک ته توبه قبلونکی اور رحم کول والا ہے. دا د سورۃ البقره آیت نمبر 128 اور 128 دی. الله رب العزت په دې کې د بیت الله د تعمیر په حواله سره آغاز کی. ولدا يهوديان او نصرانيان ویل چې موږ خو ابراهيم عليه السلام منو. الله چې تی ابراهيم منی نو راس کعبۃ الله محمد رسول الله او منی د دې بنیاد چای شدي. کعبۃ الله 2000 کال مخکې د آدم علیه السلام څخه فرشتو جوړ کړ، بیا آدم علیه السلام ته جبرئیل وروښول، بیا هغه جوړ کړه، بیا حضرت شیش جوړ کړه، بیا حضرت ابراهیم جوړ کړه چې دا حضرت ابراهیم ته هم بنیاد چارو شوی، حضرت جبرئیل وروښوي چونکه طوفان نوح کې دا ختم مسوله بیا خالی هغه ځای پاتو پر هغه ځای نشاندهي جبرئیل علیه السلام وکړ. د دې بنیاد بیرته ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام سره کښېښود. بیت الله شریف حضرت عبدالله بن زبیر هم جوړ کړه. دا حاتم په ګډ کې حاتم د نبی علیه السلام 15 کال په عمر کې د نبوت څخه 15 کال مخکې وهب بن عابد مخزومی یو شخص چې متولی بیت الله کعبۃ الله شریف هغه وسه چاندا پیسې سره جمع کړي د بیت الله جوړ کې پیسې کمې سو مال کم سو نو هغه سونه چې ولګي دی هغه جوړ کړه کوم مزکه چې پاد سو هغه د حاتم نوم ورکي. بردا د الله حکمت دی. الله نبی فرمایي چې غریبان خو کعبه لدنه نه نسیتلای څوک چې حاتم لدنه نه ولاړي گویا چې هغه کعبۃ الله لدنه نه ولاړي. دا الله رب العزت پر غریبان باندې رحم وکي، پر عام مسلمانان باندې حکمت دی د الله. بیا حضرت عبدالله بن زبیر چې د یزید د خلافت بعد د حکومت بعد حضرت عبدالله بن زبیر نکاله حکمرانو د حاتم برته په کعبۃ الله ګډ کې حجاج بن یوسف چرالی عبدالملک بن حکم په حکم باندې برته د حاتم چالان کی اور بیت الله تعمیر کړه. اور د نن د ورځې په چې کم بیت الله شریف ولار دی د حجاج بن یوسف ته دور سدي شافعت بن عبدالعزیز آل سعود اور د غسر آباد کې خلک د دې شایست باندې ډیر کار کړی دی. د نن د ورځې پر کار پر روان دي. پر دې باندې خلاف در ټولو مخکې د یمن بادشاه تبا چې ورته وایي اسعد نمیدی دا سړي در ټولو مخکې 200 کاله د نبی علیه السلام څخه مخکې پر دې کعبۃ الله باندې تور غلاف اور د کپڑا پر واچوله. الله رب العزت هغه خواته اشاره ده اور الله رب العزت فرمایي واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعیل. یاد کی هغه وخت چې ابراهیم اور اسماعیل علیه السلام دواړو د بیت الله بنیادونه ایښدل. بیت الله په کائنات کې د الله اول کور دی. 40 کال بعد بیت المقدس جوړ شو اور دا د الله اول کور دی. اور اسماعیل علیه السلام پکې مزدور، حضرت ابراهیم علیه السلام پکې مستریو اور دې دواړو په ډیر مشقت سره دا ځای جوړ کړ. کله چې تعمیر پوره شو نو فرمایل ربنا تقبل منا، ای الله زموږ صدا قبول کړه. د مسلمان پہچان دا دی، د مؤمن طریقه دا ده خارو کی بیا وای الله قبول کا نیک عملو کی انک انت السمیع العلیم بشک تا اوریدونکو اور علم والا ہے. ابراهیم علیه السلام مخت دعا وکړه ربنا وجعلنا مسلمین. ابراهیم علیه السلام خبر چې دغه وخت د قبلېدو دی، مشقت می کړی د الله کور می جوړ کړی د قبلېدو وخت د الله سره غواړه نو بل دعا پسې وکړه ربنا وجعلنا مسلمین لک. ای الله موږ دواړه فرمانبردار جوړ کې. آیا نبی نه فرمانبردار؟ نبی خو یې فرمانبردار، لیکن چونکه قبولیت وخت دی، قبولیت ځای دی، ځکه دعا کې الله موږ فرمانبردار جوړ کې. ومن ذریتنا امه مسلمه لک. الله زموږ په نسل کې یو داسې امت جوړ کې چې هغه فرمانبرداري. الله داسې امت جوړ کې چې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې محمد رسول الله علیه اور د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت تر قیامت پر جهاد دي. وارنا مناسکنا. الله کعبۃ الله جوړ سه هر څه جوړ سو وس مشت تعلیم را کې چې عبادت سره کم وکړو هغه عبادت هم را زده کې. وتب علینا
नेक कार्य कड़ी दी, नेक अमल कड़ी दी, घट कार्य कड़ी दी, नबी हम दी, रसूल हम दी, द्वाड़ अपला रोज़ी, लेकिन से फरमाए तुबा लेना अल्लाह मुस्तौबा कबूल के या अल्लाह तस मुस्बात रुजू के मतलब है दादी च नेक कामरा बाद हम द तोबे ज़रूरत स्ता दादा नबियान पहचान दी और दनुन मुसलमान द बार कदम कदम द तोबे ज़रूरत थी और न खान तवाबुर रहीम बेशक तौबा कबूल कौन के और रहम कौल वाला है। पतागत वाला आयातों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तैद वदरे पैगाम रख कर दे अवलानी पैगाम दादी चिप दुनिया की चीरी मसाजिद दी द आगा पर तामीर के हिस्सा अख्दल द इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुन्नत जुंदे कवल दी और ढेर ज़्यादा फजीलत और सवाब लरी। नंबर 2 कि हर सो नेक कारों के अगस्ता द तरफ से नदी अल्लाह द तरफ से दी द कबूलियत दुआ द अल्लाह से गवाड़ा और बल बदी की दादी चिकम सड़े द हज द उम्रे नियत लरी आगब द हज द उम्रे अमाल इज़ द की और द पर आगबांदी अहकाम इज़ द की द पर आगबांदी वाजिब दी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम चिक्की में द दुआ भी कड़ी दी ढेर ख़ास दुआ भी दी नबियान चिक्की में दुआ की अगर द उम्मत द तालीम द पारे की लिहाजा कल हम चितवा को दगा दुआ ज़रूर पके गोया इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा पैगाम रखी द नेक अमल बाद तौबा और द नेक अमल बाद द कबूलियत दुआ कवल द ढेर ज़रूरी लाज़िम दे अल्लाह दामन तो